کې رسته ذکر کیږي غر نه ورغختو حلال شوی نه دی پخکرو والے شو همداسې مړی خپه شوله همداسې چې سار راتلې په غوجل کې مړ دی دا میته ده اذ الکلام فيه وکذا ما بعد وهي ما لم تزکي شرعا میته څه ته ویلی شي چې د هغې ذبح شرعي نه راغلي ذبح شرعي پسې نه راغلي دا میته ده ذبح شرعي چې کوم دی هغه فقه کې تاسو وایي څلور څیزونه پرې کول دي حلقوم مري و دجال دوه غټ رګونه دي او حلقوم او مري د داسې څیزونه پرې کول دي دې ته ذبح وایي نور شرایط په خپل ځای باندې دي بسم الله ویل دي مسلمان به اهل کتابي به او سره چې کوم د مندوبات دي څاروي سملول دي ودرول دي چاړه به تیری د بل مخکې به نه دا خپل ځای مسایل دي خو اصل ذبحه دا څلور څیزونه پرې کول نو چې په دې باندې ذبحه ونه کړی شوله دا میته ده دا خو د قرآن نه ثابت و الحق بها دې پسې ملحق ده په سنت سره ما اوبینا من حی هغه چې جدا کړی شي د جمدي نه جمدي څاروي نه د کومه حصه بېله کړه دا مرداره ده پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته راغلی ډېر اوښان به ګرځېدل او دا کوپونه به پکې نه ډېر ګډان به و لمبه ورسره نه و وی دا لم یې څه شو او د اوښانو دا کوپونه څه شول یعنې چې دا داسې کار وشي چې مثال یا ژمی داسې موسم راشي او د مالک ړه وشي دا کوپ ډېر مزدار دی نو اوښ نه بیا کوپ کټ که هغه بیا ودغه به واپس ګرځي د کوپ به د خوړلی و د ګډ نه بیا لم کټ کو یاره ژمی دی چې دا د لم د وازګې خوري نو ایله د یخنۍ مقابله کېږي نو ګډ نه بیا لم کټ که هغه بیا ودغه پریشن بیا وله وکړو ګډ به ګرځېده لم به دې د خوړلی دا طریقه وه زنګ شریعت کې دا حرام دي چې جمدی حیوان ته بعضې عیسه بیله کې هغه ګرځي او تا ته خوړلی دا نه شي خوړلی ما اوبین هغه جدا شی من الحی وخص منها او د دې مردارې نه خاص شوي دوه څیزونه السمک والجراد میان او ملخان نبی کریم علیه السلام فرمیلی احل لنا المیتتان دوه مردارې زموږ دپاره جایز دي مردارې منه علاله نه غواړي یو چې کوم دی السمک او بل جراد بلخان دي والدمان دوه وینې زموږ دپاره جایز دي وینې خو منه دي دوه وینې کوم دي الکبد والطحال یو اینه ده او بل توری دی والدم وینه دم مطلق حرام نه بلکې الدم المسفوح کوم چې صورت انعام کې ورسره دا قید دی هغه وینه چې په شړ بهیږي دا حرامه ده او چې کله هغه وبهېدل او بیا په دې غوښه کې کم څه پاتې وي دا بیا حرامه نه ده که غوښه ته پوټي پوټي کې بغیر د اینځلو دغه د سرخې د وینې سره کټوۍ ته اچولی شي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر نو خنزیر خو مکمل حرام دی دلته یوازې غوښه ذکر کېږي دی فرمایي خص اللحم وجد لانه معظم المقصود غټ مقصد پکې دی او غیره د غوښې نه علاوه په څاروي کې د نور څیزونه تبع له د تابع وي وما اهل به هغه چې په دې اواز پورته کړی شي لغیر الله دپاره د تقرب د غیر الله اهل اواز پورته کړی شي نو یو اواز پورته کېدل د عرفي ته چې وځي دا چې څومره څاروي دي نو خلک د بل اواز پورته کوي دا د زیات غوا ده لکه دا د چا میخه د زموږ غونډګني وخوړه دا خو چې کوم د مولي صاحب میخه ده سړیه نو اواز پې اوچت نه شو بلې دا چې کوم د چرګوټی منډه ویره که دا خو زمونږ د هغه کابل جان کاکا چرګوټی دی چې منډې وي دا تمام اوازونه دې ته عرفي وي په دې څیز نه حرامېږي دویم تقربي نو کله د منښتې شکل وي دا ګډ مې چې کوم دی د کاکا صاحب په نوم منلی دی دا مې چې کوم دی د پلانکي خدای په نوم منلی دی دا منښته د غیر الله ده حرام دریم ټکی دا دی چې همدغه شانتې یو څیز د بل په نوم باندې اومني خو لا تم جم دی هغه شیم جم دی رالی جلالین دې واورېده په قرآن پوه شوې لکه دا کار خو مې غلط کړی و تدارکې کېږي اوج کېږي توبه وباسه یا الله زما توبه ده ما خدا د کاکا صاحب دپاره منلی و زما توبه هغه دپاره نه منم واپس د خپلې خبرې نه رجوع کا توبه وباسه اوس یې الله له ورکړه کېدی شي څلورم څیز دې حلاله وه په ځای د دې چې بسم الله نو دا چې کوم دی به اسم العزا به اسم فلان پلانکي دپاره مې حلال کړه اوس دا مردار شو د په هېڅ شکل باندې چې کوم دا جایز نه ګرځېږي دا مردار شو ختم دا په شان د سپي شو دا اوس ته نشي خوړلی دا مسایل دي اوس وړاندې یو سړی چې مثال چکر ته روان دی او تاسو طالبان په ګاډي کې ګډم واچوئ رزق په پیر بابا کې ډېر ښکلي نختر دي هلته به پخه وخورو بخه دا بنډارې کې دا خلک چکرې وایي دا چې کوم د پیر بابا دپاره څوک نه وړي